الرحمن الرحيم. پرون دا خبرو شوله چې د قرآن د لفظ تحقیق او اسامی د قرآن لفظ تحقیق کې موږ دا خبرو کړو چې دا قرآن کریم بعضې وایي چې دا د قرآن نه دی، څوک وایي چې دا د قرن نه دی، څوک وایي د قرات نه دی. بهرحال د لفظ تحقیق دا دی قرأ الکتاب قرأا وقراءة وقرآنا، قرأ الكتاب قرأا وقراءة وقرآنا واقتراء، او معنی دا ان تقبل مكتوب فيه او طالعه، او دا یاد دی وقرأ الشيء قرأا وقرآنا، او د دې مطلب دی جمعه وضم بعضه مع بعض. قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا جمع کړی شوی دی، لوستی شوی دی او ضم کړی شوی دی. به آداب د درس د قرآن هغه وویلی شو، او اسامی د قرآن، قرآن علم دی او نور اسماء صفتی دي، او کثرت د اسامی و دلالت کی په عظمت د مسمى باندې. اوس قرآن کریم اوو قرآتو سره او بیا د قرآن کریم په یو قرات باندې ولې راجمع شو او څنګه راجمع شو. نو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما جمعات کې مونځ کو یا جمعات کې ناسم نو کس راغی هغه مونځ کو نو ویې لوست قرآن، خو ما ته دغه کس قرأت چې دی دا ناشنا ښکاره شو. نو بیا بل کس راغی همدغه یې ولوستو، خو هغه د ده نه جدا ولوسته، بل شان یې ولوسته. کله چې فارغ شو نو موږ درې واړه د نبي علیه السلام دربار ته لاړو. نو ما ورته د کسانو حال وي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو یو شانې قرات لوستلی دی، ما بل شانې لوستلی دی، دی بل شانې لوستی دی. نو نبی علیه السلام د هغوی نه قرآن واورېد او د هغو تایید یې وکړو چې او دوی صحیح وي. نو زما په زړه کې د جاهلیت نه زیات شک راغی چې دا څنګه دی، دی هم صحیح وي، دی هم صحیح وي، زه هم صحیح یم. په زړه کې مې شک پیدا شو. او نبي علیه الصلاة والسلام زما د ولو منځ باندې لاس کېښود، د منګوله یې کېښوده. د دې لاس ایښودو سره زما د وجود خولې شو. فكنت عرقا كأني انظر الى الله فرقا، لکه زه چې خدای وینم. او زما زړه کې تسلي راغله، انشراح راغله. نبی علیہ السلام فرمایل چې اے ابی، قرآن ما ته په یو قرات راغی، نو ما سوال وکړو اللهم حبنا علی امتی، خدای زما امت باندې آسانی پیدا کړي. نو په دوه قراتو سره قرآن نازل شو. ما بیا
دعا وکړله نو بیا په دریو قراتو سره راغی او په دریم ځل مې چې د الله نه سوال وکړو نو په 2 قراتو سره قرآن نازل شو. او بیا الله رب العالمین وفرمایل چې د هر دعا په بدل کې یو سوال وکړه نو ما بیا دغه سوال هم د امت دپاره وکړو چې الله مغفر لی امتي، خدای زما امت ته معافي وکړي. او دارنګه بل سوال هم د امت دپاره وکړو او دریم سوال نبی علیہ السلام دریم سوال ما پرېښودو چې په ورځ د قیامت ټول خلک ما ته محتاج شي، حتی کې چې ابراهیم علیہ السلام یا ټول انبیا، نو هغه سوال به زه هغه وخت کې کوم، هغه هم د امت دپاره دی. نو دا یو روایت دی چې قرآن کریم په 2 قراتو باندې راغی. او دویم روایت دا د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دی فرمای چې ما پسې سړی راولېږه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، او دا هغه زمانه وه چې د اهل یمامو سره قتل و قتال روانو، جنگ و جهاد و او راته دا وی چې ته لاړ شه. چې زه لاړم نو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه هم د ابوبکر صدیق صاحب سره موجود و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ووی چې دا عمر رضی الله راغلی دی ماته او دې دا خبره کوي چې قتل و قتال زیات شوی دی په جنګ یمامه کې. او هلته کې ډېر حافظان او قاریان وفات شو. او زه یېرېږم چې داسې نه قاریان حضرات مړه شي نو قرآن کریم به زموږ نه ضایع شي. دی راته ووایي چې ته قرآن جمع که. نو ما ورته زه څنګه هغه کار وکړم چې نبی علیہ السلام په خپل زمانه کې نه دی کړی. عمر رضی الله تعالی عنہ قسم دی چې دا جمع کول ښه دي. عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت زید فرمایي چې د ما سره خبرې کولې نو زما زړه کې انشراح پیدا شو چې دا لیکل یقینا لازمي دي او دا لیکل پکار دي. او دا راته ووایي چې ته ځوان سړی، عاقل بالغ سړی، بې تهمته سړی، دا قرآن کریم دا جمع که. زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یاره ما ته دا غر په یو بل باندې ویشتل اسان خو دا کار راته ګران. ځکه چې دا کار نبی علیہ السلام زمانه کې نو شوی او دوی خو ډېر زیات محتاط وو صحابه کرام. بهرحال دوی دومره
اصرار او دومره دلایل وي چې زما زړه په دې مطمئن شو چې دا قرآن کریم راجمع زمون قرآن کریم راجمع کول شروع کړو د کجورو د پوستکو نه په سپینو ګټو چې لیکلی شوی د هغې نه د خلکو د زړونو نه وموږ نه یو آیت هغه روک شو چې موږ د نبي علیه السلام په زمانه کې به اورېده نو هغه موږ پیدا کړه د حضرت ابو خزیمه رضی الله تعالی عنه سره او د بل چا سره وو یاد خو مکتوب نو او قرآن کریم موږ مکمل کړو آیات داو د سورۃ توبه والا چې لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم او دغه مصحف مونږه مکمل کړ او دغه مصحف د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره به دغه د وفات وروسته حضرت عمر سره به د عمر د وفات وروسته حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د عمر لور واغې سره نو قرآن کریم په یو قرأت سره جمع شو او مختلف قرآت باقی بل انس ابن مالک فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې یو ځل حذیفه ابن الیمان راغی رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی او د جنگ کو د اهل شام سره شام کې اهل شام سره جګړه روانه وه او په فتح د ارمینیا او آذربایجان کې حضرت حذیفه فرمایي چې هلته کې ما ډېر زیات اختلاف محسوس کو د قراو په قرأت کې یو زما قرآن صحیح دی بل زما قرآن صحیح دی نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان ته وی رضی الله تعالی عنہ چې دا قرآن په یو قرأت سره راغون کړ راجمع کړ دا څنګه چې په قرآن کې داسې اختلاف پیدا شي لکه یهود او نصاراو چې اختلاف په خپل کتابونو کې کړو او بیا به یو بل ته نسبت کوي چې لیست اليهود علی شیء قالت النصارى ليست اليهود على وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب دا څنګه چې د اختلاف دومره زیات شي لکه د یهود او د نصارا نو بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره ولېګو استاد ولېګو ته افسه پسې رضی الله تعالی عنہ او په وعده سره د دې په وعده سره چې دا مذهب به مونږ ته واپس کو خو دا مذهب مونږ لراکو کوم چې دا غي سر پاتې هغه ولا مصحف ورکو نو عثمان صاحب حکم وکړو او د صحابه کرامو یو کمیټي تشکیل کړ هغه کې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ زید ابن ثابت عبد الله ابن زبیر او دارنګي حضرت سعد ابن عاص رضی الله تعالی عنہ او دارنګي عبید الله ابن الحارث رضی الله تعالی عنہ او دې قرآن لیکل شروع جمع کول شروع نو قرآن په یو قرأت سره راجمع کو او دا ورته وویل چې کوم ځای کې ستاسو یو شي من اختلاف راغی نو په قرأت د قریشو باندې ولیکئ ستاسو قاریانو په منځ کې د لیکونکو په منځ کې یو شي باندې اختلاف راغی نو تاسو ترجیح ورکوئ قرأت د قریشو ته
نو قرآن په یو قرأت راغون کو او مختلف عمالو ته والیانو ته ولېږو او باقي قرآت ختم کړ، باقي مصاحف ټول لرې کړه، ختم کړه. یو روایت کې راځي چې وایي سوځول، نو بعض خلک په دې اعتراض کوي چې دا خو ګستاخي ده. هغه مطلب دا دی چې دا خو اجماع د صحابه وي، علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین. خو اوس ته نشي سېدلی، ځکه اوس یو مصحف موجود دی که نه، او ختمول. و بهرحال ذکر د سېزلو دی، مراد ترې نه ختمول دي چې هغه ختم. حضرت زید فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې په وخت د لیکلو کې یو آیت زمونږ نه ورک شو چې مونږ به اورېده، نو مونږ تلاش شروع کړو چې د آیت مونږ چېرته مونده کړو. نو دغه آیت هم د حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ، خزیمه ابن ثابت انصاري رضی الله تعالی عنہ، هغه سره مونږ بیا مونده. او د سورة احزاب آیت من المؤمنین رجالا صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. او دا آیت منګه بیا ولیک او یو مصحفم برابر. نو دا قرآن سبب د جمع کولو د قرآن غدری احادیث. اول نو ابن کعب، دویم نمبر حدیث چې دی راوی دی زید ابن ثابت، او دریم نمبر راوی دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ. نو قرآن کریم په دې یو قرأت باندې راغون شوی دی. اوس هم 17 قاریان چې اوس هم کله چې په غټو پروګرامونو کې تلاوت کوي نو قرأت وایي، هغې باندې عام خلک نه پوهېږي، نو خلک به دا ګمان وکړي چې دا غلط وایي. لکه جبریل هم راغلی، جبرال هم راغلی، جبرائیل هم راغلی، ابراهیم، ابراهام، آب راحم. یا لکه صورت تحریم کی چې تا آخر کې وایي د مریم علیه السلام ذکر چې راشي وصدقت بکلمات ربه وکتبه هم راغلی وکتابه هم راغلی. یا لکه داسې ډېر روایت دي، والضحا هم راغلی، والضحی هم راغلی. او کله کله مد پې راشي، کله کله بغیر د مد راشي. نو دا هغه مختلف قرآت دي چې دا لوستی شي. خو هغه قرأت اوس چې په یو علاقه کې یو قرأت مشهوري، لکه عرب ملکونو کې مالک یوم الدین په ځای ملک یوم الدین وي، نو معنی خو یوه ده. خو هغه غیر معروف قرأت به ته په هغه علاقو کې نه وای چې کوم خلک پې نه پوهېږي، او بیا به بلبه جوړه کړي چې مولا قرآن غلط. نو چې څو بیا ځان صفا کوي د جومات ته به ویستلی. همون خاصی هم حق نشو ویلی که نه جوماتونو کې، ځکه 6,000 روپۍ امامتۍ کې ورکوي، او دی به انتخاباتو کې ما یو ځای کې یو ځل زه لاړم بره په دغه کې زموږ علاقه کې، اوس ما سره چې هلک ناست و داسې لاړ. نو د دې مشترکه جومات و هغه جومات کې غټ ملا و، لکه زموږ اشنا و، یو کلی تقریبا نږدې زه پاڅېدم انتخابات پاڅېدم، نو ملا ماته وویل چې سیاسي خبرې به نه کومه کښېنه، دا دغه شیانه خبره مه وکړه بابا په کښېنه نو خلیجه. او کوم سړي نه چې تېرېده نو هغه هم ناست و، په دې زمانه کې صاحب ورور نو هغه داسې کوه مه کښېنه غلی کښېنه، ته مه کوه ما زه یې کوم. نو زمونږ داسې خلک لکه وایي جمعیت العلماء اسلام حق دی خو بې منبرې نه شي ویلی، وایي که نه جمعیت العلماء اسلام حق دی خو بې منبرې نشي شي ویلی الا ماشاء الله ومن شاء. یو نیم سړی چې تکړی ووایي نور په منبر باندې نه وو. زمونږ بعض علاقو کې اکثر خلک وایي که نه چې زما متعلق وایي چې یاره تاسو دی راولی بیا سیاسي خبرې که نه، او دا ختم خو غیر سیاسي دی.
ولاړ شم او داسې ستنې ولو چې بیا یاد ساتي. خبره دا ده که نه چې حق یو شی حق وي نو ته به یې ول نه وایې. دا نور خلک د باطلو په وروسته پسې روان دي، ګمراهي کوي، خپډاګۍ کوي او ته البته دلایلو سره ثابتوه. یو خاصې فضول خبرې که نه، یو دلایلو سره خبرې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین دی که نه، دین خو جامع شي ته وي، هغې کې عبادات هم وي، هغې کې عقاید هم وي، اخلاقیات هم وي، مسایل هم وي، فضایل هم وي، قصص هم وي، عبرتونه هم وي، هغې کې انذار هم وي، او په هغې کې عدالتي نظام هم وي، معاشي نظام هم وي، معاشرتي نظام هم وي. لکه یو سړی که دا ووایي که نه د دین د سیاست سره تعلق دی، نو بیا ځانه سود کوه که نه، بیا ځانه چکلې جوړې کړې، بیا شرابونه څکې، د دین سره څه تعلق دی؟ بیا به دین صرف مونځ ته به وایي یا به روژې ته وایي. دا د خلکو باید پکې مولیان وي، وایي زموږ جلسه سیاسي نه ده. مطلب دا دی چې زموږ جلسه د سړیتوب نه ده، د ایمان نه ده، خالصې مذهبي، خالصې چې مذهبي او پادریان دا رهبانیت فی الاسلام. نو دا په دې باندې ناپوه خلک. نو دې پورې دا خبره شوله چې قرآن کریم سبب د جمع کولو د قرآن کریم په یو قرت څو قرتونو وو. اولنی روایت د ابی بن کعب، دویم روایت د حضرت زید بن ثابت، او دریم روایت د انس بن مالک. اوس صحیح نیت او غلط نیت، ځکه انما الاعمال بالنیات، خو دې دا مطلب نه دی چې یو سړی به ناروا کړي، غلا له به ځي او دا په صحیح نیت کوم که نه. یو سړی غلا کوي بسم الله الرحمن الرحیم، یو سړی بدکاري کوي بسم الله الرحمن، دا کفر دی، دا خو ناجایز خبره. انما الاعمال بالنیات د عملونو دار و مدار په نیت باندې دی، خو نیت د ښه کار کول، د غلط کار نه. او قرآن کریم چونکې ډېر اهم کتاب دی، نو د دې لپاره به نیت بیا خالص وي. نو صحیح نیت دا دی چې وما کان المؤمنون لینفروا کافه، مسلمانانو دا مناسب نه دی چې ټول وځي، خو فلولا نفر من کل فرقه، خو بیا ولې نه وځي؟ یو طائفه د هرې فرقې نه، د هرې علاقې نه، د هر کلي نه، او د څه دپاره؟ لیتفقهوا فی الدین، چې دین کې فقاهت حاصل کړي. نو فقاهت او یو فقیهی یو عام عالم دی. هر فقیه چې دی عالم دی، خو هر عالم کله فقیه نه. کله یو سړی په نحو کې ماهر دی، صرف کې ماهر دی، او دارنګه یو سړی په منطق کې ماهر دی. فقیه سړی چې کنه نو دی کدا علوم عالیه بالفرض منطق نه درس کړي، صرف نحو نه درس کړي، خو دی په ټولو باندې پوهیږي، ځکه چې فقه مستنبط من القرآن والسنه، دی په دې باندې پوهیږي. فقهي مسائل بنیاد قرآن کریم دی. نو هر عالم چې دی دا مفتی نشي کېدی، خو هر مفتی عالم دی. نو لیتفقهوا فی الدین، دلته کې الله لیتعلموا فی الدین نه وي، لیتفقهوا فی الدین، چې دین کې درایت حاصل کړي. یو روایت یو درایت، روایت چې دی او ډېر زیات وي، لکه یو سړي سره به 100 روایت وي، خو فقاهت به ورسره نه وي، نو درایت فقاهت ته ویل کېږي. لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ډېر احادیث دي. روایت بخاري شریف کې باب هم تړل، یو روایت دا منقول دی، باب لزوم ما مسته النار، یو شی په اور پوخ شو تا وخوړ، نو دغه مسلک دا دی چې بیا به اودس کوي. نو بل ځکه روایت کې راځي چې نبی علیه السلام اکل کتف شات ولم یتوضا، د بیزي د ولي غوښه وخوړله او داسې ونه، نو تعارض راغی حدیثو کې. نو مطلب دا دی چې یو عضوي لغوي ده، یو اصطلاحي ده.
وضو 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 درې الفاظ دي کنه وضو 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 یو وضو اصطلاحي ده هغه د مانځه دپاره چې ته اودس کوې جنازې دپاره اودس کوې نفلونو دپاره کوې قرآن تلاوت کولاوی قرآن دپاره اودس کوې او یو وضو لغوي ده خوله او لاس کنګالول خوله کنګال کی او لاس وي دې ته وضو لغوي نو دلته کې چې مما مست النار راغلی نو دې نه مراد هغه وضو لغوي ده ولم يتوضا هغه نه مراد څه شی دی وضو اصطلاحي یعنی پیغمبر علیه السلام اصطلاحي وضو نه کړه صرف خوله لاس کنګال یا تخصص د پیغمبر علیه السلام یا بعض صوفیه کرام داسې چې هغه اودس وکړي لکه حدیث کې راځي غیبت باندې اودس ماتي یو روایت دام دی نو که تا اودس ونه کوم که نه نو دا نفي د کمال نه نفي د جنس نه ده لکه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا لا صلاة للجار المسجد الا في المسجد نو نفي د کمال ونفي د جنس نو وضو لغوي یا بل روایت کې راځي چې بیا یو شی ځکه د اودس ماتېدلو دپاره احداث شرط دی که نه حدث د خوراک خو حدث نه دی که او کوم شی نه چې اودس ماتېږي هغه شی نوم واضحه دی نو که یو شی دا حدث وي نو بیا په اور باندې چې کوم شی اوبه ګرمې شي او ته بیا اودس کوې نو بیا پکار دی چې په هغې اودس ونه شي او صحابه کرامو کړي اوبه به یې ګرمې کړي په هغې به غسل کو اوشنان به پکې واچول نبي علیه السلام په خپله کړی دی نو چې ته حدث لرکې نو په حدثو باندې بیا څنګه غسل کېږي نو مطلب دا دی چې وضوء لغوي او اصطلاحي دغه مراد دی فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين وبل پکې څه شی دی ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه نیت دا نه چې انذار ځکه تاسو د پیغمبرانو ډیوټي ملاویږي انما انت منذر ولكل قوم هاد ته منذري او هر قوم ته خدای وهادي را لېږلی نو ځکه العلماء ورثة الانبیاء او روایت کې راځي که نه اگر چې ضعیف روایت دی فضایلو کې معتبر چې علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل لا فی الدرجات بلکې په وعظ او نصیحت کې لکه څنګه چې موږ قرآن کریم کې لا یکلف الله نفسا الا وسعها او بیا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه كل آمن بالله یا لا نفرق بین احد من رسله في نفس الإيمان لا في الدرجات درجاتو کې فرق ونفس ایمان چې څنګه به محمد رسول الله ساتي دغه شان ابو عیسی علیه السلام ساتي کته ونه ساتو سړی کافر کی څنګه قرآن من ساتي داسې په تورات انجیل زبور باندې ساتي صحف سماویو باندې ساتي یعنی کمال فی الدین دا زده کول فقاهت فی الدین ځکه سرسري یو سړی یو پړق یاد کړي که نه بیا به هغې مناظرې کوي نو دغه شی ورته یاد وي نور بیا زما په شانې سودم تشین څه ول ورځي نه نو کله کله خلک په عبارت کې راټینګي چې دا شی دې غلط وي نو دا ناپوهي ده نو یو خبره پکې دای چې کمال فی الدین او دې کې ضمناً بشارت ده عالم ته چې تا ته د انبیاء ډیوټي ملاوي انما انت منذر ولكل قوم منذر معنی دا نه ده چې ته به خلک یرای انذار ځکه قرآن کریم کې ترغیب ترهیب دواړه ځکه دا خو د نظام دپاره د نظام کې سزا جزا دواړه لکه استاد خپل شاګرد ته غوسه کېږي نو دا د تعذیب دپاره نه تادیب دپاره او غلط